كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم شريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد دارالفتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیستم نه موږ تاسو سره مخاطب یو موږ سره ناز ګران مشر استاد العلماء استاد المفتین حضرت مفتی غلام فرید حقانی صاحب موجود دی مفتی صاحب محترم ټیم دی ناوخته دی او سوالونو سلسله به هم شروع کړو او د مینوالو ته به زه د موبایل نمبر هم وایم او دا خبره به مو ته وکړو چې دا پیج نوی دی او دغه پیج چې کوم د ډېر شیر هم کوي لایک هم کوي ځکه چې موږ بل پیج کې لږه مسله راغلې وه نمبر دی زموږ 091 52 664 091 52 664 مفتی صاحب محترم سوالونو سلسله به شروع کړو عبدالحکیم رور د کراچۍ نه تپوس کړی دی وی سلزلې قرآن ویلو منت دا څه حکم لري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا نظر یا منت چې کم دی دا د هغه کېږي چې د هغې یو مثال په عباداتو کې فرض یا واجب نه وي لکه لمونځ د نفلو نظر منت صحیح کېږي ځکه چې د دې فرایض شته لمونځ فرض دی روژې هم صحیح کېږي صدقه هم صحیح کېږي خو لیکن دا مانت چې څوک داسې نظر ومني چې زه به سل پیرې قرآن مجید تلاوت کوم داسې نظر نه صحیح کېږي نو دا کار چې شوی دی صدقه دې ورکړي خپل وس مطابق غریبانانو امداد دې وکړي او چې قرآن پاک تلاوت ته کوي چې څومره کولی شي قرآن پاک تلاوت ته هم کوي روزانه نو صحیح شرعي دا نظر نه دی جزاک الله مفتی صاحب بل ورور پوښتنه کړې ده چې د حیض 10 ورځې پس د جما څه حکم دی مجامعات کومه زنانه باندې چې زیاتې نه زیاتې 10 ورځې د حیض تیرې شي او دې نه بعد چې د دې وینه را روانه وي بیماري نه بندېږي دا معنا چې د دې ته استحاضه ویلی شي د حیض وینه نه ده بیمارۍ وینه ده نو په داسې استحاضه په حالات کې یعنی د حیض ورځې چې تیرې شي بیا وینه راځي استحاضه په حالت کې خاوند خپلې ښځې سره ملاوېدلی شي شرعي طور باندې دا جایز دي او طبیعي طور باندې د دې ممانعت شته دی ځکه چې په داسې حال کې کار دا دی چې د خپلې بیبي علاج معالجه وکړي دا وینه ودرېږي او نه که د استحاضه وینه ولې نه وي مجامعات چې کوي نو سړي ته هم بیماري ته لګي زنانه ته هم بیماري ته لګي طبیعي طور باندې دا منع دي صحت ته سړي ته هم نقصان رسي او زنانه ته هم نقصان رسي
اگر چې شرعي تور باندې منعت د دې نشته ده چې حیض نه بعد استحاضه راشي یعنی وینه رواني حیض ورځې تیرې شي وروسته ورسره مجامعت کوي میله کورولۍ ورسره کوي منع نه دی په شریعت کې خو طبیعي تور باندې منع دی چې دا صحیح سړي صحت ته نقصان رسوي د زنانه هم صحت ته نقصان رسوي پکار دا دی چې د دې د علاج وکړي الله پاک دې ټولو بیمارانو ته شفا کامله عاجله وکړي جزاک الله مفتی سے محترم یو بل مرګري سوال کړی دی د انوسی د میراث حکم بیان چې انوسی په میراث کې څه شته نشته ولې نشته سوال یې دا دی چې د لمسۍ چې د هغه په میراث کې حصه ولې نشته داسې صورت ته مسلې داسې دی چې یو پلار دی چې هغه د خپل پلار په ژوند کې وفات شو هغه نه بچی پاتې شو نو چې کله وروستو بیا نیکه وفات شي نو نیکه ته نږدې څوک وي بیا زمانې چې ژوندي دي نو اول میراث چاته میلویږي زمنو ته میلوي د لمسي ته لرې دي که دې زوی د مرګ کې د مرګ نه مخکې وفات شوی نه وی د نیکه د مرګ نه مخکې د پلار که وفات شوی نه وی نو دته به خامخا چې کله نیکه مړ شه د پلار ته به هم میراث میلوي دا زوی و خو چونکې نیکه وفات شوی نه دی مخکې مړ شو نو میراث خو د مرګ سره تعلق لري ترکې سره نو د خپل پلار نه میراث وړی نه و چې خپلو زمنو ته ورسي نو ډایرکټ د نیکه میراث لمسوی ته نه رسي بلکې اول به زمنو ته رسي خو اوس دا مسله چې دا زنو په خیال کو دا خیال دا دی چې دا خو ظلم دی زیاتی دی ظلم نه دی شریعت کې ظلم نه وما ربک بظلام للعبید الله پاک شاه باندې ظلم نه کوي خو موږ عقل ورته نه رسي د مسلې ته که سوچ ورته غور ورته وکړي چې کله د پلار وفات شي د نیکه د مرګ نه مخکې پلار وفات شي نو چې څه شته پاتې شول هغه ورونو ته نه میلويږي زمنو ته به میلوي د چا چې پلار وفات شوی دی نو دنه چې هر څه پاتې شوي د خپل ژوند باندې څه ګټه کړې دا به شاته میلويږي زمنو ته به میلويږي او ورونو ته نه میلويږي که ته وایې چې را دا میراث ته پلار والا ما اخلي د نیکه نه دی واخلي نو دا خو ډبل میراث زمن به یو ځلې میراث اخلي دوی به دوه وارې اخلي دا ظلم دی نو صحیح انصاف دا دی چې څنګه الله پاک دغه حصے تقسیم کړي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین دغه آیات کې الله پاک تقسیم کړي او یو ځکه فرمایي الله پاک چې تاسو په دې نه پوهیږئ چې کم یو سړی زیات میراث کې پلار نږدې دی یا مور نږدې څوک نږدې دی باندې الله ښه پوهیږي یقینا چې الله پاک رښتیا ویلي او حق یې ویلي دي انصاف والا خبره کړه نو کدا سے کاروي چې توای چې رغه پلار نه هم ورته سپاتې شوی نه دي د مسیحیت ایمان شو نو پکار دادی چې پلار نه وسه سپاتې شوی نه دي نیکله پکار دي چې په خپل ژوند د مرګ نه مخکې خپل المسوده پر څه غم وکړي چې پلار یې مړ شو نو دلا پکار دي په خپل ژوند ورته جایداد ورکړي کنه چې څومره د دوی گزارا پکې دومره جایداد دی ورکړي که په خپل ژوند ورته نی کم جایداد نه ورکړي رستوي نیکه وفات شي رستوي غواړي نو دا بیا ظلم دی که دوی رښتیا حقدار و نو بیا به نیکه ورکړي وکړه په خپل ژوند باندې شریعت باندې کړی نه دی نیکه چې د المسوله هر چاله ورکولی شي نیکه په خپل ژوند باندې چې څه غواړي کولی شي په خپل مال کې د دې کې د زمنو په د پلار په ژوند باندې د بچو په پلار په میراث هغه کې ترکا کې یا سمال شي هیڅ قسم پکې هغه نشته ده دوی ته اختیار نه دی حاصل بلکې پلار ته اختیار حاصل دی که پلار دا وګڼي چې زما زوی وفات شوی دی هغه نه څه پاتې شوي نه دي لمسو دپاره نو په خپل ژوند یې ورکړي جایداد په خپل ژوند یې ور نه کړه نو وروستو ورته غوښتلی نه شي او که بیا وروستو یې ترونه ورکوي په خپله باندې هبا ورکوي تبرع کوي نو بیا هم شریعت منع نه ده کړې ورکولی شي او حق یې ورسره نه کېږي امید دی چې په دې مسله به سر خلاص شوي وي جی سم پکړه بیا وی ته وبسه بیا ورنه دا دلته کروڑ کسه به سالته بیٹ وای په سما دې څه مسله شور ولې आवाज نه आवाज کوي دې مایک څه صحیح شو
دلته بجلی سره ټچ نه دی اوچت کړو تلش کې اوس په سر لاندې څه شي شته هغه ده مشین یې څه شو مشین یې څه شو هغه تلیفون ته به ته نه وړی دې وله هغه څه شو دې وله ګول شی څه ده څه شو هغه وخوځه وکړه دا وخوځه هغه پکې أنا فيك أنا فيك غيب جزاک الله مفتی صاحب محترم بل مرګري سوال کړی دی چې په هر خبره کې هر آیت او هر حدیث حواله غوښتل ضروري دي که نه دي ضروري څنګه وایي هر خبره کې یا دغه کې خلک دلیل غواړي چې قرآن آیات پیش کا حواله غواړي حدیث پیش کا نو هر خبره کې یا دغه کې آیت پیش کول یا دلیل پیش کول حدیث پیش کول دغه حواله غوښتل ضروري دي او که نه نه عوامو دپاره خو صرف مسله پکار ده چې دغه شی جایز دی او ناجایز دی دومره پورې هغې په سر خلاصېږي وروسته خو د عوامو سر پرې نه خلاصېږي که نو عوام د دې مطالبه ولې کوي چې ما ته په دې باندې حدیث یا آیات پیش کړه که یو کس وایي زه په آیاتو په حدیث خپله پوهېږم بیا مولوي صاحب نه تپوسونه ولې کوي د مفتي صاحب چې خپله پوهېږي په قرآن او حدیث باندې چې قرآن او حدیث باندې نه پوهېږي نو بیا فقه چې کومه ده د فقهي جواب غواړه فقهي جواب چې څنګه تشریح شوی دی د قرآن او حدیث حنافو کړی دی هغې مطابق هغې سوال جواب ګورو څوک وایي چې لمانځه کې څومره فرض دي ته به ورته څه وایه 14 فرض که ده وایي په دې باندې حدیث وایه قرآن وایه نو دې باندې څومره ټایم لګي چې ته ورته ایتونه راوباسې دا خو امامانو صاحبانو چې کم ځای کې کم آیات نه او کم حدیثونه چې فرض ثابتېږي هغه حدیث او آیتونه یې جمع کړي هغې نه فرایض راوباسلي که هر یو اومي سړي ته حدیث بیا راوباسې آیتونه ورته راوباسې نو دا خو مسله نه شو هغه خو مکمل بیا به تا سره داخله اخلي مدرسې دا به ډېره مشکله شي چې هر یو سړي دپاره ته قرآن او حدیثو دلایل پیش کړي دلایل به عالم ګوري مفتی به یې ګوري هغې مطابق فقه کم جواب کړی هغه جواب به ورکړي عوامو ته عوام چې د دې مطالبه کوي که نه نو دا مطالبه دپاره د عمل نه ده دپاره د مجادله ده چې مطالبه کوي چې ماته حدیث وښیه ماته آیات وښیه داسې څوک عالم شته داسې څوک مجتهد په دې دور کې شته چې په هره مسله باندې دلیل راته ووایي داسې شته که څوک وي نو مونږ چلنج ورکوو مونږ ته مخې ته راشي مونږ به سوال کوو دی به آیات وایي یا به حدیث وایي نشي ویلی دا مشکل کار دی عوامو لپاره صرف دا پکار دی چې بس دوی ته عالم ووایي چې دا جایز دی او دا ناجایز دی هغې باندې عمل وکړي جی جزاک الله مفتی صاحب محترم یو بل ملګري تپوس کړی دی په مزار قاید باندې ډیټینګ تفصیل بیان کړي مزار قاید باندې ډیټینګ سوال خو صحیح اخله چې دا څه شی لیکلي د چا لیکلی سوال ډیټینګ څه شی پریډونه مریډونه دا فوج والا چې پریډونه مریډونه کوي دا پروګرامونه کوي مزار قاید باندې هلته کې خلک لاړ شي ښځې او سړي سره جمع کېږي ملګرتیا کوي ملاقاتونه کوي نو قبرونه چې هر چا قبر دی نو هغې دپاره خو د عبدالرحمن بابا شعر دی هر زنده چې د مردا په قبر ورشي دومره بس دی نصیحت په دې دنیا دا خو د مسلمانۍ نه بهر کار دی چې په قبرونو باندې چېرته مزارونه دي قبرونه دي هغلته کې ښځې او سړي سره جمع کېږي ملاقات کوي عایشۍ کوي عشق او معاشقه کوي دا خو د مسلمانۍ نه لرې خبره جایز امر خو نه دی هر یو قبر سره نږدې خندا کول جایز نه دي له لعب شغل کول جایز نه دي نو بیا د ګناه کارونه د قبرونو سره دا خو هغه کس کوي چې هغه مسلمان بالکل زړه باندې تور لګېدلی تور تپې ولی
حدیث کې راځي چې مسلمان یو ګناه وکړي نو زړه باندې توره نقطه ولګي چې بله ګناه وکړي بله نقطه پې ولګي تر هغې چې دی توبه نه وباسي د زړه بالکل تک تور شي نو بیا په مزرونو باندې هم دی ډیټونه کوي ښځو سره ملاقاتونه قبرونو کې هم عیاشۍ کوي کرکټې کوي دا سوچ غور نه کوي چې دا قبر دی دلته به الله یادو په مسجدونو کې هم غلط کارونه کوي هغه سړی کوي چې هغه زړه بالکل د ګناهونو د وجې نه تک تور شي تور غلاف کې بند شي الله پاک دې زمونږ زړونه صفا کړي له دې ګناهونو نه زمونږ زړونه صفا مولانا محب الله صافي سلام کړی وعلیکم السلام ورحمت الله رشید خان وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب چې په سفر کې مسجد ته لاړ شي او جماعت ولاړوي دا به څنګه نیت کوي چې د سا څلور وي یا 2 رکعت رشید خان صاحب کم مسجد ته د لارې په غاړې باندې مسجد ده جمع پکې ولاړه ده نو ته دا پته نه لګي چې دا امام مسافر دی که دا امام مقیم دی د پسې 4 رکعت لمونځ وکړو که 2 رکعت لمونځ وکړو نو بیا به ته په خپله تحري په خپل سوچ باندې غور فکر باندې معلومات په وکړې هغې مطابقه به نیت وتړه او چې کله سلام وګرځېد وروستو تا ته پته ولګېده چې ما نیت غلط کړی دی نو بیا به د سره لمونځو کې اعاده بدل وي که لمونځ صحیح وي امام چې کله سلام وګرځي ته په اوس پته و که تا د سفر نیت پسې تړلی وي ته مسافر یې او هغه مسافر خو ټیک دی که هغه مقیم و اور تا ورپسې سفر لمونځ مقیم امام پسې نو بیا هغه درته ووایي نو ته غلط شوی نو سر نه بیا اعاده د لمانځه کوې خپل سوچ غور فکر او معلوماتو په بنا باندې نیت تړ جی جزاک الله مفتی صاحب محترم مینوالو نه یو ځل بیا غوښتنه وکړو چې دا پیج ډېر لایک کړئ جی دا پیج چې کوم دی نوې پیج دی دا مفتی غلام فرید آفیشل په نوم باندې دا تاسو زیات نه زیات لایک کړئ زیات نه زیات خلکو ته شیر کړئ دې کې تاسو ته ثواب ملويږي په هسې په هسې چا سره چې موبایل شته دا ډیټا ور سره شته دا نو هغه ته یو شیر کولو سره خو کې هیڅ قسم نقصان نه رسي نو ثواب یې ډېر دی ښه دا تاسو لپاره صدقه جاریه دی خبر کې پکار راځي تاسو لپاره ان شاء الله آخرت کې پکار راځي بیا به دا وایي چې افسوس چې ما ټول دینی پروګرامونه شیر کړي و نن سبا د میډیا دور دی په میډیا به خلکو ته دین رسوي او په دې میډیا باندې د خلکو ذهن سازي کیږي نو تاسو موږ سره تعاون وکړئ چې په میډیا باندې صحیح مسایل درست مسایل خلکو ته ورسوئ صحیح مواقف صحیح اسلام خلکو ته رسولو کې زموږ دا امداد وکړي چې د زیات نه زیات شیر کړئ او کمنټس پې رالیږئ چا سره څوک چې اوري د کمنټس رالیږئ سوال پې رالیږئ هر قسم هر شعبې سره د تعلق دی په هغې باندې سوال رالیږه چې جواب ملویږي ستا په جواب په سوال په وجه باندې به ډېرو خلکو ته فایده رسي هغه ثواب به هم تاسو ته رسي موبایل نمبر باندې تاسو تپوس کولی شئ موبایل نمبر دی 091 52 30 664 جی پهله څوک چې په موبایل باندې کال وکړي په دې پی ټي سیل نمبر باندې اول جواب مونږ غلا ورکو بیا کمنټس کې چې چا سوال کړی غلا جواب جی جزاک الله جی سیف الرحمن ور د ملاکړ نه ټلیفون کړو کافر چې په اسلام کې داخل شي هغه د غسل سو حکم دی غسل دیو کی کنه غسل په فرض دی نو دا خو په غسلو کې وکنه دا په جناب کافر خو نه په جنابت پویږي نه په غسل په باندې فرض غسل دیو جی جزاک الله بل تاسو کړه چې موزه دا چولې وي او بیا د سینې وی لاحق شوی هغه نه مخکې د موزه وخت کړي کدا سه کار دې کړی وی چې موزه دې چې اچولې دي بیا د شوی په موزه دې مسح وکړه دا صورت ده کنه په موزه دې یو صورت دا دي چې په موزه دې مسح وکړه نو بیا دې په دامنس کې رستو او د سينو مت موزه دې وبسلې نو بیا خو د اودس مات شو ځکه چې د موزې باندې ته مسح یو ځلې کړې که په پکای کې په اودس کې د موزې واچولې مسح دې پنده کړې اودس دې کړې نو بیا دې بار موزې وبسلې دې ته څه اعتبار نشته په دې سره اودس نه ماتي ټیک ټیک دوړه صورتونه پوه شوې اوس پرا شو دې جزاک الله جی محب الله ورور نو شهر نه ټلیفون کړی په مسجد کې مخامخ د ګیس هیټر وي مخامخ لګېدلې هغې مخې ته مونځ کول یا څه حکم دی جی دا تاسو کتابونو کې لیدلی چې ورته مخامخ سجده مکروه ده ځکه چې دا د
مجوسیانو عملو چې هغه به ورته سجدې کولې نو هغې سره مشابهت راځي دې وجې نه ور مخې ور ولګوي بیا ورته سجدې کوي د مشابهت په وجه باندې دی علت په وجه باندې دغه لمونځ چې دی که نه مکروه دی خو لیکن دا هیټرې چې کوم دي دا کې مشابهت نه راځي ښه د هیټرې چې ولګه د ګیس هیټر وي یا د بجلۍ هیټر وي مسجدونو کې دا تا خپل ګرمېش ته پره لګولی دی شا په ذهن کې هم دا نه راځي بهر هم خلکو په ذهن کې دا نه راځي چې دا اور د سجدې کوي نه الحمدلله دلته مجوسیان شته که چېرته دلته مجوسیان وي اور ته یې سجدې کولی نو موږ به د دې عمل نه ځان بچ کوو دلته مجوسیان نشته مشابهت نه راځي او صرف په مسجدونو کې خلک هیټرې دې دپاره لګوي چې مسجد ګرم شي لمونځ ګزاري خلکو ښه ګرم لمونځ وکړي په صحیح اطمینان سره جزاک الله مفتی صاحب د محب الله ورور بل تپوس هم کړی دی د پیغمبر سلام د والدینو د اسلام څه حکم دی دا مساله کې اختلاف دی صحیح موقف دا دی چې په دې کې سکوت اختیار کې په دې خبره باندې خبره ونه کړي ځکه چې دا داسې یو سوال دی یو داسې تپوس دی چې د دې تپوس په موږ نه په قبر کې نه کړي آخرت کې به نه کېږي چا نه به څوک دا الله پاک یا فرشتې به دا تپوس نه کوي چې نبی علیه صلات وسلام مور و پلار متعلق څه عقیده وه دنیا کې دا سوال کېږي نه د دې سوال مونږ مکلف نه یو چې کوم سوال مکلف نه او بیا اختلاف هم پکې راشي مختلف روایتونه دي یو روایت داسې راځي علما کرامو مختلفې اندازې لګولې دي ښه صحیح ثابت قول په دې باندې نشته ښه جزم ولا خبره په دې باندې نشته یو قول دا دی چې د دوی مور و پلار چې وو دا د اول نه مسلمانو د ابراهیم علیه السلام په مسلک مذهب باندې وو ځکه چې د دوی نومونه داسې اسلامي نومونه د آمینه بیبي حضرت عبدالله دا دواړه شو مسلمانانو ابراهیم علیه السلام په مذهب باندې یو روایت دا دی بل روایت دا دی چې الله پاک نبی علیه الصلاۃ والسلام د احترام په وجه باندې د دوی مور و پلار راژوندي کړ اسلامي قبول کو او بیا دوی وفات شول بیا ورته الله مرګ دا یو روایت دا هم راځي چې دوی په هغه کې وو دا حالت کفر کې وفات شي دا روایت هم شته کتابونه نو سکوت پکار دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مور او پلار متعلق خبره نه وکړلی شي سوالونه نه وکړلی شي ښه اسې په دې باندې بحث و مباحثه نه وشي ځینې خلک په دې مناظرې کوي نه مونږه ابراهیم علیه السلام په مذهب باندې دوی وایي چې عیسی علیه السلام بعد کې راغلی و که نه ابراهیم علیه السلام خو اسلام راوړی و که نه قرآن کې الله فرمایي چې ابراهیم علیه السلام مسلمان و او اسلام هر یو پیغمبر مسلمان تیر شوی دی اسلام په مذهب باندې د هر یو پیغمبر د آدم علیه السلام نه تر اوسه پورې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي هغه څه شو په اسلام باندې و د عیسی علیه السلام ځان ته غنه و د ابراهیم علیه السلام کم اسلام و هغه اسلام استا مسله عثمان صاحب خبره ټیک وکړه نوی د دلته واربان کې ګرم شي دی وایي که نه د عثمان صاحب په خبره د غور وکړه که نه قابل غور خبره ده دی وایي چې ابراهیم علیه السلام په مذهب باندې چې بیا خو مسلمان نشي کېدلی ځکه چې د ابراهیم علیه السلام کتابونه بیا چا منسوخ کړي وو عیسی علیه السلام چې یو پیغمبر راشي هغې نه بعد بل راځي په بل به ایمان راوړي نو په کار وه چې دا عیسیان وي دا خبره دې درسته ده عثمان صاحب دا خبره درست دی وایي چې که دوی عیسیان وي نو بیا ټیک وو چې عیسیان نه وو نو دا منه که یهودیان ولی نو د موسی علیه السلام دا مسلمان نه وو که اخر کې په کار وه چې عیسی علیه السلام په مسلک باندې مذهب باندې دوی وي دا خبره سته درسته نو ځکه وایم چې په دې کې دا اختلافي خبره ده په دې کې صحیح روایت د جزم ولا راغلی نه دی چې نه دی راغلی او بله دا خبره چې د دې سوال مونږ مکلف نه یو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مور و پلار متعلق مونږ نه هیڅ قسم تپوس نه کېږي او که ته وایې ګمان خو خپل زړه کې چې کم ګمان دی هغه ستا په هغې باندې نه یې ګناهګار هر قسم ګمان د نبي علیه السلام مور و پلار متعلق ستا په ذهن کې دی ساته خو بیان یې مه کوه خپل ګمان ښه ستا چې کوم ګمان دی زما چې کوم په یې باندې جزم نشته ده صحیح روایتونه پې نشته دی دا صدقه چا کړې ده
دا مولوی صاحب ولا الله صدقه قبول کړي تاسو دې قبول کړي الله دې تاسو جزاکم الله. مفتی صاحب محترم زمونږ د دارالافتاء متخصص مفتی رحمت الله صاحب تپوس کړی دی کم ځای کې وی دی د لاټرۍ څه حکم دی جی دا یو د لاټرۍ څه حکم دی او لاټرۍ ته حلال ویلو والا څه حکم دی؟ اول د دې سوال جواب دا اول دویم جز جواب اوره چې یو شی حلال وي هغه ته حرام وای یا حرام هغه ته حلال وای دا اسلام نه سره وباس صحیح دی جی دا په ومه سپاره کې دا غیات راغلي دي چې څوک حرام حلالوي یا حلال حراموي سړی شکی د اسلام نه ووځي. اوس ته وایي چې د لاټرۍ څه حکم دی؟ لاټرۍ هیڅ قسم په دې کې د جواز صورت نه جوړېږي. د لاټرۍ چې کومه یادایت قمار د جوهري ده. لاټرۍ مختلف طریقو باندې شروع دي ښه مختلفې طریقې دوباره مختلفو طریقې باندې خلک لاټرۍ کوي قمار کوي چې لږې پیسې ولګای په دې توقع باندې چې ډېرې په وګټه که نه نو کله ډېرې وګټه او کله د لږې د بوی کې ښه دې ته څه ویلی شي قمار جوهري. اوس که دا یو وړوکی دکاندار دی په کلي کې دا هم کوي 15 روپۍ باندې ټیکټ والی مشومان په هغې باندې یا د 10 روپۍ څیز وګټي یا د 15 روپۍ صحیح دی جی او یا د 15 روپۍ کې مثلا 2 روپۍ څیز ورته ملاوي 3 روپۍ شي دڼیا شي نو دا قمار دی. جوهري دا غټه غټه د جوهرۍ خلک کوي مختلفو صورتونه یې دي ښه دې جوهرۍ نه ځان ساتل پکار دی. جوهري چې دا هغه قرآن کې الله فرمایي چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه دا حرام دی دینه ځان وساتئ. نو چې څوک ورته حلال وایي قمار ته جوهرۍ ته نو څه شو بیا مسلمان پاتې نه شو. جواب یې دا دی. جزاک الله مفتی صاحب. دې کې یو بله مسله هم ده دا نن سبا د پونو کې واړه واړه پونې وي پاپړ وي او پاپړ د 10 روپو وي خو 10 روپو پاپړ په هغې کې موجوده وي په هغې کې بیا د دکانداران داسې یو انعام ایږدي 10 روپۍ ایږدي د هغې بیا څه حکم دا انعام دی چې مثلا 10 روپۍ یو څیز دی که هغه کې لټري وي او که نه وي د 10 روپو دی انعام پکې وي او که نه د سوسي که انعام پکې وي او که نه د 10 روپۍ څیز دی که نه هغه د 10 دی نو دغه انعامات دي دغه لټرۍ کې نه راځي. ځنه سټورونه ولئ غټ سټورونه ولئ چې هغه نه سودا وکړي سودا کې زیاتوالی نه کوي ګاهک نه زیاتې پیسې نه کټ کوي ډېره سودا چې وکړي نو بیا انعامونه ورکوي هغه هم جایز دي. جزاک الله مفتی صاحب. مینوالو نه درخواست دی چې ډېر ډېر کمنټونه وکړي سوالونه تپوسونه وکړي پیج شیر کړي لایک کړي ځکه چې دا نوی پیج دی زوړ پیج کې لږه مسله راغلې ده. بل ټلیفون په لیکه باندې موږ سره رابطه کولی شي. ټلیفون نمبر دی 091 52 30 664 091 52 30 664. بل سوال نشته دی جی رشید خان تعالی جواب ملاو شو. ساجد علی وایي ترجمه سره ضروری دی که بغیر ترجمه نه کولی شي. د قرآن مجید تلاوت بغیر ترجمه نه هم ثواب لري ښه بغیر ترجمه نه ثواب دی او با ترجمه سره بیا ډبل ثواب دی. اگر چې قرآن مجید دی دا پر راغلی چې ته الفاظ هم زده کې معنا به هم زده کې بیا به عمل پې وکې آخري منزل دا دی قرآن پاک باندې عمل کول دي ښه منزل اخري دا دی. نو که یو سړی په اوله پوړی ته داخل شي قرآن پاک تلاوت کوي معنا یې نه زده کوي ګنهګار نه ثواب ورته ملوي ښه په یو حرف باندې ورته 10 نیکۍ ملويږي. نبی علیه السلام فرمایي چې دا معنی دی ویلي چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف لام میم 100 حرفونه الف یو حرف دی لام بیل او میم بیل 10 نیکۍ په الف لام میم باندې ملويږي. اوس دینه بعد بل پوړی دا چې قرآن پاک معنا زده کول دي علم زده کول ځان ته ثواب لري. دریمه پوړی پکې دا چې
قرآن دې الفاظ زده کړ معنا دې اوس یې عمل پې وکړه نو که څوک داسې وایي چې ډایرکټ په درېمې پوړی عمل نه کوي د اولې پوړی ثواب نشته دویمې نشته داسې دروغ وایي غلط وایي بصیرت و فقاحت نه خالی خبره کوي حدیث و قرآن نه خلاف خبره تلاوت ثواب شته معنا علم دا ثواب شته عمل په کول ثواب شته عتیق الرحمن السلام علیکم او تاسو پروګرام ته ډېر انتظار وکوم ډېر زده کړه مې درنه وکړه عتیق الرحمن صاحب الله دې هم تاسو عمر کې برکت واچي الله دې تاسو علم کې برکت واچي دا زمونږ پروګرام کې فقهي مسائل وي دا فقهي مسائل او دا فقهي پروګرام چې مونږ کوو د دې داسې فضیلت راغلی دی په قرآن پاک کې چې عین د جهاد په وخت کې الله فرمایي چې ټول خلک جهاد ته لاړ نشي جهاد نه بهترین عمل په اسلام کې نشته ښه ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام جهاد ته د اسلام اوچت چوټي ویلي دي اوچت ځای په جهاد نه ښکلی عمل چې په هغې کې سړی خپل مال جان الله ته ورکوي په دې نه ښکلی عمل بل نشته خو لیکن الله قرآن کې فرمایي چې دغه بهترین عمل هم تاسو ټول مه کوئ بلکې فقه زده کولو دپاره د موږ چې مسایل زده کوو یو بل ته وایو دغه مسایلو دپاره د یوه ډله هم موجوده ټول جهاد ته لاړ نشئ ځینې خلک فقه زده کوئ ځنې جهاد کوئ عین د جهاد په وخت کې دا حکم دی زمونږ پروګرام چې کوم دا فقهي پروګرام دی د دې قرآن پاک نه فضیلت ثابت دی یعنی جهاد نه هم درجه په یو قسم باندې اوچته ده چې خامخا عین جهاد په وخت کې به هم ځینې خلک وي چې هغه به فقاحت فقه مسایل به زده کوي یو بل ته به وایي چې کم خلک جهاد نه واپس راشي هغو ته بیا ښیي نو ځکه وایم چې دا ډېر اهم پروګرام دی یو بل ته شیر کوئ یو بل ته رسوئ او عمل پې کوئ که عمل نه کوئ بل ته رسوئ دا هم عمل دی دا به تاسو ته پر صدقه جریه دلته کې رشید خان وایي چې جماعت ورکولو کې چې په زړه باندې ګبرهټ یو سړی امامت ورکوي خو په زړه یې ګبرهټ راځي زړه یریږي هر یو کس چې زړه یریږي هر یو کار دپاره دا وظیفه دی وایي چې کومه نبي علیه الصلاۃ والسلام حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته وښودله خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وایي چې څو ورځې پس چې ما دا وظیفه ویله زما زړه ډېر مضبوط شو نو داسې د هر لمونځ سهار او ماښام لمونځ نه پس 3 ورې وایي هر لمونځ نه پس یې ویلی شو سهار او ماښام د خامخا وایي اعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون سحر او مخام د 3 پرې وای هر قسم د زړه غبرهټ ویره دا به ختم شي ان شاء الله دا دعا د هغه د نبی علیہ السلام حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته خود علی جزاک الله رشید خان صاحب استاد دې سوال جواب دا غت چې لیکلی دی تعلیم الاسلام کې عتیق الرحمن سے چې مسلمان دو دا پرا مسلمان دو دا پرا مستحب دی ټیک ټیک چې کافر مسلمانیږي هغه دا پرا غسل څه دی مستحب دی خو چې جنابت کې وي کافر نو هغه دا پرا فرض دی کنه ما خدا ذکر وکړو چې جنوب بي کافر دا پرا به پکار دی چې ولا می دا فرض دی دبان چې आवाज ټیک شو کنه عتیق الرحمن صاحب ته مونږ ته ووایي د आवाज ولې نه ټیک شو کنه نعیم اللہ حقانی ہوئی چې فکر شاہ ولی اللہ ایک تحریک ہے اگر آپ کو معلومات ہے تو وضاحت کرے یہ باندې مونږ وخت خبره کړې دا گمراه فرقه ده خلق بلارې کوي د اسلام زمونږ دا پروګرام چې کم دی زیات نه زیات شیر کولو کوشش وکړو یو بل ته ورسوو چې خلکو ذهن سازي وشي تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې هر شعبې سره تعلق لرونکي راوتي دي او نن سبا د سوشل میډیا دور دی خلک ډېر زیات د سوشل میډیا نه متاثره کیږي او سوشل میډیا په وجه باندې ډېر خلک ګمراه کیږي هم او ډېر خلک د سوشل میډیا په وجه باندې پلارې کیږي هم تاسو خوښه ده چې خلک په لاره کولو کې موږ سره امداد کوي که بې لارې کولو کې ډېر خلک دا دي چې په سوشل میډیا باندې شروع دي
ډېر غلط ویډیوګانې شیر کوي، اوري هم، پیسې هم لګوي. او زه دومره جاهلان دي چې یو غلطه ویډیو ده نو هغه دې ولیدله ګناهګار شي، نو خلکو ته یې ولې شیر کوي؟ چې خلکو ته یې شیر کوي ګناه به تا ته رسي. دا خو ګناه جاریه ده که نه، تا پسې به جاري وي. اول خو دا دی چې کم خلک په سوشل میډیا باندې لګیا دي، خلکو ذهن سازي کوي پیسو ګټلو لپاره. دا سوچ نه کوي چې دا خلکو مشومان هلکان دې سره خرابېږي، خو لیکن غلط پوسټونه کوي. هغه دي کمکل پیسو دپاره خلک قتل و قتال هم کوي، لګیا دي مسلمان وي. خو چې دا کم عام خلک دي چې دوی باعث ګرځي چې دوی ویډیو ګوري، لایک کوي، شیر کوي د غلطه ویډیو، نو تاسو یې باعث ګرځو، پیسې دوی ګټي، ستاسو آخرت پې خرابېږي که نه. مونږ خپل متخصصینو ته دلته وایو دارالافتا کې چې کم خلک ګټه کوي که نه، د تجارت کې ګټه کوي او په غیر شرعي طریقې باندې کوي، نو ډایرکټ جواب ورنه کوي دا شی دی جایز دی، چې ناجایز دی فوراً ناجایز و ګټه به دی کوي، آخرت په ستا خراب. نو سوشل میډیا باندې ډېر کسان داسې لګیا دي چې مختلفې طریقې سره پیسې ګټلو دپاره مختلف ویډیو جوړوي چې خلکو ذهن خرابېږي، خلکو ته غلط ترغیب ورکوي، سبق ورکوي. هغه پيسو ګټولو لپاره یو چل جوړ کړی دی، خو دا کم خلک مثلا دا میډیا باندې راځي د یوه ښځه دا ګډې وډې کوي، دا 007 مثلا دغه دا یا نور داسې کسان دي چې هغه خپل ویورز زیاتولو دپاره چې ویورز زیات دي نو پیسې ورته میلویږي که نه فیسبوک نه، نو دا خو خپلې پیسې ګټي، نو څوک باعث جوړېږي؟ ما ورته جوړېږي چې مونږ تاسو یې د هغوی ویډیو ګورو یا بیا خلکو ته شیر کوو. دا ډېر غلط کار دی، دې نه ځان وساتئ. دومره کمعقل جاهلان ځان نه مه جوړوئ که نه، خلک تاسو په وجه باندې پیسې هم ګټي او تاسو خپل آخرت خرابوئ، د خلکو له خرابوئ. بالکل داسې خلک بلاک کوئ، بالکل یې ویډیو غلطۍ سره دی وکتله نو چې درنه لاړه نشي، بل چاته شیر نشي، ها نه لایک ورکړي نه شیرز ورکړي، ځکه چې آخرت به خراب شي. دا خو د دې خبرې جواب و چې مونږ وایو چې تاسو مونږ ته خپله چې کم غوي دا زمونږ پروګرام دی، دا دینی پروګرام دی، دا شیر کوئ. دا چې تاسو مرګ نه بعد یې خلک ګوري وګوره دینی پروګرامونه یې شیر کړي، تاسو ته به ښه وایي، دعا به درپسې کوي. جی آنلاین ټریډینګ کول یا ارنینګ کول نن سبا خلک وایي د دې ثبوت هم شته دی چې آنلاین ته ډالر اخلي او بیا آنلاین خرڅویم، ځکه چې دا تا ته په حقیقت کې ملاوي دی شي. ملګري مونږ سره چل ول مه کوه. آنلاین ټریډینګ بیل شی دی، آنلاین ارنینګ بیل شی دی. پارسي شي باندې آنلاین ټریډینګ چې دا هغه ما پې ور هغه کوه، حمل کوه، مونږ سره چل مه کوه. آنلاین چې څومره کمپنۍ دي چې آنلاین ټریډینګ نه ټریډینګ خبره وی کوم، تجارت بیل شی دی. آنلاین ارنینګ چې څومره کمپنۍ دي، فارسیج والا اوس مونږ فتوا ورکړې، فارسیج والا دې نه مخکې پرپال بی فور یو یا اکټا افیکس دا څومره چې دي آنلاین چې څومره کمپنۍ دي چې تا ته وایي چې لږې غوندې پیسې جمع کړه، هره میاشت په تعالی منتې مونږ ګټه درکوو. نو څومره کمپنۍ چې دي یو پکې شرعي نه ده، غیر شرعي دي، دروغ وایي. مثلا 3000 روپۍ ته نه جمع کړي، 3000 روپۍ په دې کې چې کله ته یو بل کس راولې کمپنۍ ته، نو هغه 3000 کې د 2000 روپۍ جیب ته واچوي، کمپنۍ په نوم باندې جیب ته واچوي، 1000 روپۍ تاله درکړي چې تا کمیشن په نوم باندې 2000 جیب ته کړي، 1000 تاله ته چې بل کس راولې نو بل کس نه 3000 روپۍ والی، په هغې کې 2000 جیب ته کړي، 1000 تاله درکړي. دا کار روان دی په څه شي کې؟ په آنلاین ارنینګ کې. دا ټول سود دی، دا حرام دی، په دې کې هیڅ قسم گنجائش نہیں. جی روزہ شہتے ہیں او چای ورکا چای پوش. او بلا خبره دا ده چې آنلاین ټریډینګ چې کم دی دا تجارت دی ته ویل شي چې مثلا ته موبایل اخلې په آنلاین طریقې سره تجارت شي کوي، خو خيار پکې وي امازون په ذریعہ سره یا نور داسې غدي چې هغه خرید او فروخت لپاره تا ته یو پلیټ فارم درکړی دی، پلیټ فارم یې درکړی خرید او فروخت لپاره. نو ته د یو دکاندار سیز یا خپل یو سیز په ای پلیټ فارم باندې ولګای، نو بیا خرڅای. نو تا نه کم چا چې پلیټ فارم درکړی دی آنلاین ټریډینګ د لپاره، چا چې تا آنلاین ټریډینګ د لپاره چې تا ته چا پلیټ فارم درکړی، هغه درنه کمیشن اخلي، ځکه چې هغه خو تا ته پلیټ فارم درکړی، خرچای کړی، او تا خپل ځان د لپاره یا دکاندار د لپاره یو سیز خرڅ کړه په دې پلیټ فارم باندې،
نو تعالی خپل ګټه پکې ملاوي شي خپل کمیشن ملوي دې ته دلالي ویل شي جی سم سره جایز دي انلاین ټریډینګ بیل شي دی انلاین ارنینګ بیل شي دی بیل دا سره مکس کوامه یو په بل باندې حمل کوام مونږ سره چل نشي کولای دا چې کله دا راوتی دي مونږ په دې تحقیق شروع کړی دا 2 نمبر کارونه دي د نه ځان وساته ها جزاک الله جی یاسر ور د وزیرستان نه ټلیفون کړی وي مونږ یو جماعت مسجد دی هغه وړي کړي هغه توسید لپاره مونږ غاټی کو هغه سره نږدې قبرستان دی قبرستان هم ډېر زمانه دی نو آیا اوس مونږ قبرستان ته وړاندې کو ختم کو یا د دویم چت کې په قبرستان باندې چت راولو قبرستان قبرونه چې بالکل رنګ پنګ لګي ګټه مټه پاتې نو پغه باندې مسجد جوړ کړ ها بس هغه قبرونه اسه ختمي یا اسه ختميږي پغه باندې تاسو مسجد جوړول شي جایز دي تاسو د پاره نعیم الله حقانی وی چې مفتی صاحب کیا وہ کلپ آپ کے پاس آئی ڈی میں ہے فکر شاہ ولی اللہ بالکل بھائی زمونږ آئی ڈی کې خو زمونږ دارالفتاء والقضا پیج و شاغه لګونه خراب شوی دی کچرته و یوټیوب کې وګوره مفتی غلام فریدا افیشل په نوم باندې کې دی شلتي که بیا ملاو نشو نو بیا په وکړو ان شاء الله سلیم شاه السلام علیکم وعلیکم السلام سلیم شاه تاسو خو غیر زری شیرز په باره کې چې چا سوال کړي مختصر جواب یې وور شیرز 2 قسمه بني شیرز یې سي ته ویل شي ښا جی دستا سوال لیدل تر لګري حل کړي ها شتا خو نه کنه حصص ته ویل شي سیته چې یو کمپنی دا هغه تا ځان سره شریک کوي په کاروبار کې د شریک کوي مثلا د 1 کروڑ کاروبار شروع کړي دي نو 1,000 روپے شیرز تا درکې چې 1,000 روپے راکوي نو چا چې 1,000 روپے راکړي هغه ته یو کاغذ ورکړي چې تا زما سره شریک شوي مثلا 1 کروڑ په 1,000 حصو باندې تقسیم کی نو 1,000 حصہ کې تب کې شریک شوي حصص ته ویل شي صحیح دی نو دغه شیرز په 1,000 روپے تا اخیستل دي پوه خو شوي چې شیرز دې ته ویل شي شرکت ته ویل شي چې کمپنی کې اوس چې دا خرڅول شي ګران او کنه په 1,000 روپے به خرڅای د دې جواب اور کدا شیرز تا په 1,000 روپے اخیستې دي او کمپنی دا سره لاشتانه ده کمپنی دا سره شتانه ده نو په 1,000 روپے باندې کمپنی اول جوړه نه خلک شیرز پیسې جمع کړي دا سی وی نو بیا په 1,000 روپے باندې به خرڅای ګران باندې پکې نشه خرڅول که کمپنی جوړه شوی وی او ته شریک کړل جوړه روانه کمپنی نو دا 1,000 روپے شیرز په 2,000 خرڅول شي ځکه چې دا د پیسو په مقابله کې نه دا 1,000 روپے په دا د سامان د کمپنی کې خام مال وغیرہ د را مال د میټیریل دی هغه په مقابله کې دا نو هغه خو ته ګران خرڅول شي ارزان هم خرڅول شي صحیح دی زکات په څنګه واجبېږي چې کم وخت کې څومره قیمت ته کپنه معلومه هغه مطابق په پاغه باندې زکات ورکای په دې باندې خو زمونږ نور کلیپونه شتا کنه کلیپونه دلته مونږ په بورډ لګا چې خل کړي هغه وګوره هغه په سنو ما هغه کلیپ هغه نمبر ته وخایي چې ته کمنټس کې به ورته وخایي کپنه په باره کې مونږ سبق لکه چې غالبا ویل چې کپنی څنګه جوړي شیر څه شي د اسلام اور جدید معاشی مسائل یا معیشت جدید معیشت د متعلق کوم ویډیو کلیپونه شته جزاک الله جی زموږ دارالفتاء مفتی صاحب تپوس کړی دی جی چې یو سړی په خپل پیسو باندې په خپل خرچې باندې سولر ټیوبویل ولګوي او هغه باندې بیا بوټي موټي وبکوي دې کې و شر دی کني څه و شر دی چرته بوټي ولګوي خپل پټي خپل خرچه باندې سولر ټیوبویل ولګوي او پټي کې او هغه باندې بیا باغ ما وبکوي صحیح دی کنه په فصل کې و شر دی کنه خو د باران نه ور کوي کنه د سولر ولا وب ور کوي نو دا یو پکې د صفو شر ور کوي جی دا نن سبا چې کم نهري پیسې ها چې کم کستا په ځین کې داوی چې کزه د نهر او باور کوم پیسې خو په نه راځي کنه یا بار او باور کوم کنه که پیسې دې پیرزي او کنه راځي حکم داده چې باران او بونه علاوه نور او باور کای نو تبا نصف او شر ور که پیسې دې پیرزي او کنه راځي تخلاص ځان ته مگر نه غو د موسی عليه السلام غواته مجو صحیح ده جزاکم بل سوال دغه دیکھو کیا نفل نماز ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے سلیم شاہ صاحب په نفلونو کې لسونه ولې اوچته مسنون طریقې سره دعا کوه نفل مونږ کې چې کله درود شریف ویل شي پاغه نه بعد دعا ویل شي اللهم رب چې څومره د عربی دعاګانې دا غا کوه لاس مو اوچت ها په اخر کې شیاغان لسونه اوچي ځان خلک به تشیاو لاس اوچت نه ځان بدنیا کې بل سوی حمزه خان وایي چې مفتی الله تعالی استا په علم کې برکت واشي
اخوت پسې راخستل په کیش باندې اخوت خو دا خلک وای حمزه چې د خلک ته بغیر سود نه پیسې ورکړي خو موږ ته خو پته نشته چې دومره شخص سړی څوک ته چې بغیر سود نه پیسې ورکړي ها یو طریقه به درته اصول وښیم کدا اخوت ولا تعالی پیسې درکوي سرویس چارجز درنه کټ کوي مثلا 1500 روپۍ په 50000 درنه کوي 50000 چې درکوي 500 کټ کوي چې 1 लाख درکوي بیا 1000 کټ کوي بیا دا سود دی کب پلاک په 2 लाख په چې دې کې فرق نه کوي سرویس چارجز درنه کټ کوي 1000 روپۍ یا 1500 بیا ټیک دی کا سرویس چارجز ور سره بدلیږي دا سود دی ها سرویس چارجز خو یو وي بدلیږي نه کنه چې د بدلی دا سود دی نور خو مونږه قوت نه خبر نه یو چې دا به سوک وي مشر به سو طریقہ خو مې درته خو دل کې دې شي ځان ته بچ ها صحیح دی دعا وو کو بارش کی وجہ سے راستے سے واپس ہوا دسو اچھا سړي په دې نه پری دوه دعا وو کو الله پاک ته مونږ ته ټولو ته دنیا آخرت عزتونه نصیب کړي الله قرآن او حدیث مونږ ته پوهه نصیب کړي او وزیر صاحب راغلی دی والد صاحب وفات شوی مخکې الله د جنت الفردوس ته نصیب کړي دا مونږ سره ډېر تعاون کړی د افتا کې الله د پر صدقه جاریه وګرځوي ورور ته د الله کامیابی نصیب کړي دته د الله کامیابی نصیب کړي روزګار کې چا چې روزګار شته روزګار کې د الله برکت واشي درو افتا ملګری څومره متخصصین دی الله د پوهه بصیرت ورته نصیب کړي علم د خپل علم د الله خپل علم ورکړي او څومره بیماران دی الله د شفا کامل عاجله ورکړي یا الله الاسلام ټول مردگانو بخ څومره مسافر د خپل وطن ته الله سلام او غنیم راولي او یا الله شاه اولاد نشته نرینا اولاد نصیب کړي شاه ودونه نشته پزړه پورې ودونه نصیب کړي یا الله زموږ ملک اسلامي نظام نافذ و دایم کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی بل پیج سم نشو